90 سیکنډ سره زم همیرا اور د نن مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې تیز بارانونو سخت زیان کړی دی. لینډ سلایډینګ او سیلاب لوجې یو سل شپږ څلوېښت کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. ګڼ شمېر پکې بېدرکه دي. متاثره علاقو کې باجوړ، سوات، تورغر، شانګله، بټګرام، مانسهره شامل دي. په بونیر کې د سیلاب لوجې مړه شوي کسانو شمیره 100 ته رسېدلې ده. د سوات سیند اوبو کچه لوړېدو نه خواشه علاقې د اوبو لاندې راغلي دي. بلخوا مانسهره کې ټول سیاحتي مقامات بند کړي شوي دي. د خیبر پختونخوا سرکاري هلیکاپټر د پیښې ښکار شوی دی چې پکې 2 پایلټانو په شمول 15 کسان شهیدان شوي دي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې باجوړ ته امدادي سامان وړونکي هلیکاپټر د خراب موسم له وجې د پیښې ښکار شوی. په ډیره اسماعیل خان کې د دره بند بایپاس ته نږدې د کسټم اینډ ایکسایز اهلکارانو باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړي دي چې پکې 2 اهلکاران په حق رسیدلي. پولیسو مجرمانو گرفتارۍ لپاره سرچ اپریشن شروع کړی دی. پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي PIC د ازادۍ ورځ په ځانګړي انداز لمانځلې چې په 14 اگست 14 ټاوي سرجري ترسره کولو باندې عالمي ریکارډ قایم کړی دی. د هسپتال ترجمان وینا ده چې دا اعزاز د دې نه مخکې سربیا په نوم وو چې هلته په یو ورځ کې 14 زړه اپریشنونه شوي وو. مقبوضه جموں و کشمیر کې د هندوستان د ازادۍ ورځ د اګست 15 د غلامۍ ورځ په توګه یاده شوې ده او عوامو نن ورځ د یوم سیاح په نوم لمانځلې ده. دا تر دې د مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.